أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, نن زمون سره د کلاس 9th بایولوژي کې مایټوکانډریا ټاپک دی. په مایټوکانډریا باندې به مون خبرې کوو. د مایټوکانډریا په سټرکچر باندې به خبره کوو. د مایټوکانډریا په کمپوزیشن به خبره کوو. د مایټوکانډریا په فنکشن باندې به خبره کوو. ډیر سټوډنټس که څوک تاسو نه تاسو کې چې مایټوکانډریا ته سیکنډ نیم څه وایي. Mitochondria is also called what? نو ستاسو به انسر دا وي چې مایټوکانډریا ته موږ سره سیکنډ نیم وایي پاور هاوس اف د سیل. د دې ریزن دا به په نن کلاس کې موږ وایو چې مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل ولې وایي. نو مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل وایي. Powerhouse of the cell. Mitochondria is also called powerhouse of the cell. Mitochondria ta powerhouse of the cell wali why? Mitochondria ta powerhouse of the cell د دې وجه نه وای چې mitochondria موږ سره سیل ته rich energy molecule provide کوي. سیل ته انرژي پرووایډ کوي. د دې د وجې نه مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل وایي. او هغه ریچ انرژي مالیکول چې کوم دی هغه موږ سره دی ATP یعنی اډینوسین ټرای فاسفیټ. یو ADP دی اډینوسین ډای فاسفیټ او یو ATP دی اډینوسین ټرای فاسفیټ. نو مایټوکانډریا موږ سره ATP as a rich energy molecule سیل ته پرووایډ کوي. د دې وجنه مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل هم ویل شي. بل مایټوکانډریا چې کوم دی مایټوکانډریا is bounded دا موږ سره باوند شوی دی bounded by double membrane. double membrane. Mitochondria is bounded by double membrane. Mitochondria کې موږ سره double membranes دي. یو inner membrane دی او یو outer membrane دی. دا به د mitochondria په structure کې موږ ډسکس کوو چې inner membrane څنګه دی او outer membrane څنګه دی. خو mitochondria موږ سره په دوه membranes باندې مشتمل دی. یو inner membrane دی او second چې کوم دی دا outer membrane دی. نو double membrane bounded organelle دا په eukaryote but present in prokaryotes. Mitochondria په prokaryotes کې موږ سره نه وي او په eukaryotes کې موږ سره mitochondria دا موجود وي. د mitochondria composition ترازو composition of mitochondria چې موږ سره mitochondria د سنه جوړه ده. Dear students, په mitochondria کې موږ سره lipids دي, DNA ده, RNA ده, ribosome دي. دا شیونه دا موږ سره په مایټوکانډریا کې موجود دي. مایټوکانډریا د دې شیونو نه جوړه ده. په دې کې موږ سره لیپیډز دي, DNA ده, RNA ده ایکسټرا. دا موږ سره د مایټوکانډریا کمپوزیشن دی. لیپیډز دي پکې, DNA ده پکې, RNA ده پکې. صحیح ده. دا موږ سره د مایټوکانډریا او کمپوزیشن شو. اوس کته نه څوک تاسو کې چې مایټوکانډریا چا ډسکور کړی دا او کله ډسکور کړی دا. د مایټوکانډریا هیستوري ته بلال شي. مایټوکانډریا هیستوري یا بو چې ډسکوري of mitochondria. discovery of mitochondria. نو مایټوکانډریا موږ سره یو ساينټیسټ دغه نوم کالیکر په 1850 کې مایټوکانډریا ډسکور کړی دا. زیات خلک 1857 هم یادې خو موست چې کوم یوز کیږي هغه 1850 یوز کیږي 1850 یوز کیږي. نو کالیکر موږ سره ډسکور کړی دا. کالیکر ډسکور کړی دا په 1850 کې. کالیکر په 1850 کې مایټوکانډریا ډسکور کړی دا. فرست موږ سره مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل هم وای, also called powerhouse of the cell. هغه ریزن می درته ویلو چې ځکه چې دا موږ سره سیل ته انرژي پرووایډ کوي. بل موږ سره مایټوکانډریا ډبل ممبرین باونډډ ارګنیلی دا, یو اوټر ممبرین دی یو انر ممبرین دی. هغه په سټرکچر کې ډسکس کوو.
کمپوزیشن دا د لیپیډز نه جوړه ده، ډي ان اے نه جوړه ده او د ار ان اے نه جوړه ده. ډیسکوري یا هیستوري دا ده چې موږ سره کالیکر ډیسکور کړی دا په 1850 کې. اوس موږ راځو د مایټوکانډریا سټرکچر ته چې د مایټوکانډریا سټرکچر موږ سره څنګه دی. مایټوکانډریا یو ډبل ممبرین باندې مشتمل ده، یو اوټر ممبرین دی یو انر ممبرین دی. بیا موږ سره اوټر ممبرین څنګه دی، انر ممبرین څنګه دی، هغه بیا ډسکس کوو. structure of mitochondria, the mitochondria structure discuss کوو. mitochondria چې کوم دی دا موږ سره مشتمل دی څنګه چې موږ پهله ویلو is double membrane organelle. mitochondria موږ سره ډبل ممبرین organelle دا. outer membrane موږ سره څنګه دی، outer membrane is smooth. outer membrane موږ سره smooth دی اور inner membrane چې کوم دی inner membrane دا inwardly folded دی، دننه سایډ ته فولډډ شوی دی. اوټر ممبرین دا موږ سره د مایټوکانډریا سموث دی، خو انر ممبرین چې کوم دی دا یې فولډ شوی، انورډلی فولډډ دی. صحیح ده. او دا کم فولډز جوړ شوي دي فولډډز دې ته څه وایي، دې ته کرسټي وایي. څه وایي؟ کرسټي ورته وایي. او په دې مایټوکانډریا کې چې دا فولډډ کم جوړ شوی دا د څه د وجې نه، دا د دې وجې نه جوړ شوی چې دا فولډډ سرفیس موږ سره د سرفیس ایریا د ریسپایریټري پروسس لپاره سرفیس ایریا موږ سره سیوا کوي. د دې د وجې نه موږ سره په دې مایټوکانډریا کې کرسټي جوړ شوي دي. دا فولډډ پورشن چې کوم په مایټوکانډریا کې موجود دی دې ته کرسټي وایي. څه ورته وایي؟ کرسټي وایي. او دا کرسټي موږ سره د مایټوکانډریا سرفیس ایریا سیوا کوي د ریسپایریټري پروسس لپاره. موږ سره دا فولډډ پورشن چې کوم دی، فولډډ ایریا is called crusty. څه ورته وایي؟ کرسټي. او د دې کرسټي فنکشن څه دی، دا موږ سره څه کوي، دا انکریز کوي، انکریز سرفیس ایریا of respiratory process. صحیح شو. د مایټوکانډریا سټرکچر موږ سره څنګه دی، ډبل ممبرین باونډډ organelle دا. صحیح شو. مایټوکانډریا موږ سره ډبل ممبرین باونډډ organelle دا. outer membrane is smooth دی، inner membrane inwardly folded دی او دغه فولډډ ایریا ته کرسټي وایي. د کرسټي فنکشن دا دی چې دا موږ سره سرفیس ایریا د ریسپایریټري پروسس لپاره انکریز کوي. دا موږ سره د مایټوکانډریا سټرکچر شو چې ډبل ممبرین باونډډ organelle دا. صحیح شو. outer membrane is smooth دی، inner membrane inwardly folded دی. د inwardly folded area دی ته کرسټي وایي او دا کرسټي موږ سره د ریسپایریټري پروسس لپاره سرفیس ایریا سیوا کوي. دا موږ سره د مایټوکانډریا سټرکچر شو. بل په مایټوکانډریا کې موږ سره یو بل پورشن دی، هغه ته وایي میټریکس. څه ورته وایي؟ میټریکس ورته وایي. میټریکس به موږ وایو چې میټریکس څه ته وایي او په میټریکس کې کم شیان موجود وي. صحیح ده. میټریکس میټریکس ته ډیر سټوډنټس سیکنډ نیم دا څه وایي، میټریکس ته سیکنډ نیم څه وایي؟ که څوک درته تپوس وکړي چې میټریکس ته سیکنډ نیم څه وایي، دا به تاسو ته ډیر کم ټیچرس ویلي چې میټریکس آلسو کالډ واټ، نو دا به چاته پته نه وي. خو زه یې درته وایم میټریکس ته څه وایي، میټریکس ته سیکنډ نیم وایي مایټوکانډریل فلویډ. مایټوکانډریل فلویډز. صحیح ده. میټریکس is also called mitochondrial fluid. ځکه اوس مونږ وایو چې میټریکس څه ته وایي، the inner dense portion of mitochondria
is called matrix. صحیح شو. The inner dense portion of mitochondria is called matrix. د mitochondria چې کوم inner mean د نننې چې کوم dense portion دی د mitochondria هغه ته matrix وایي. صحیح ده. په هغه dense portion کې water دی نو ځکه ورته mitochondrial fluid وایي. په هغه dense portion کې یعنی په matrix کې موږ سره څه موجود دي. matrix contain many enzymes. څه دی پکې انزایمز دی پکې. د انزایمز به تاسو ته پته وي چې انزایم موږ سره څه کار کوي. انزایم موږ سره بایولوژیکل کیټالیست دی او دا موږ سره څه کار کوي. انزایم موږ سره سپیډ اپ کوي کیمیکل ریاکشن. په کیمیکل ریاکشن کې په خپل حصہ نه اخلي غو کیمیکل ریاکشن صرف انکریز کوي without being themselves. موږ سره کیمیکل ریاکشن سره هغه فاست کوي. نو دا موږ سره انزایم دی. په میټرکس کې موږ سره مینی انزایمز موجود وي. په میټرکس کې موږ سره ډي ان اے موجود وي. په میټرکس کې موږ سره آر ان اے موجود وي. په میټرکس کې موږ سره رایبوسومز موجود وي. صحیح شو. په میټرکس کې موږ سره رایبوسومز وغیرہ. نو مایټوکانډریال فلویډ دا ورته څه کوي چې په دې کې زیات تر مالیکولز موجود دي. په دې کې موږ سره ډي ان اے موجود ده، آر ان اے موجود ده، رایبوسوم موجود دي، بل پکې مینی انزایمز موجود دي. انزایم د بوډي لپاره ډیر زیات ریکوایرډ دي. صحیح ده. نو انزایمز په میټرکس کې موږ سره موجود دي او میټرکس موږ سره ډنس پورشن دی د مایټوکانډریا او د مایټوکانډریال فلویډ وایو. په سټرکچر کې به موږ ډیسکس کوو. ډایګرام چې کله زه د مایټوکانډریا جوړوم هغه کې به بیا موږ ډیسکس کوو. مایټوکانډریا دیتا مونږه دیتا ډیر سټوډنټ سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی وي. مایټوکانډریا ته سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی ولې وایي؟ مایټوکانډریا ته سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی د دې د وجې نه وایي چې په مایټوکانډریا کې خپل ډي ان اے ده، خپل آر ان اے ده پکې، خپل رایبوسوم دی پکې. د دې د وجې نه د مایټوکانډریا چاته ضرورت نشته په ریپلیکیشن کې او مایټوکانډریا چې کله مو غواړي نو خپل ځان ریپلیکیټ کولی شي. نو د دې لپاره مایټوکانډریا ته سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی وایي. اوس د مایټوکانډریا فنکشن څه دي؟ فنکشنز اف مایټوکانډریا د هر یو ارګینیلی خپل پارټیکولر فنکشن وي. نو د مایټوکانډریا موږ سره فنکشن څه دي؟ صحیح ده. فنکشنز اف مایټوکانډریا د مایټوکانډریا موږ سره فرست فنکشن څه دی؟ موږ ورته پاور هاوس اف د سیل وایو. نو فرست فنکشن دا موږ سره د مایټوکانډریا دا دی چې ریلیز انرژي ان د فارم اف اے ټي پی. دا موږ سره د مایټوکانډریا فرست فنکشن دی ځکه چې دا موږ پاور هاوس وایو. ریلیز انرژي in the form of ATP. دا موږ سره څه کوي؟ د ATP په فارم کې موږ سره انرژي څه کوي؟ دا ریلیز کوي. بل most enzymatic activities چې کوم دي enzymatic activities ځکه چې موږ ویلي چې په میټرکس کې موږ سره سدي مینی انزایمز په میټرکس کې موږ سره موجود وي چې په یو ځای کې موږ سره مینی انزایمز موجود وي نو هغه په موږ سره انزایمټیک اکټیویټیز هم کوي. هغه انزایم بس اکټیویټي وي نو په میټرکس کې موږ سره مینی انزایم موجود دي. د دې د وجې نه موږ سره موست اف د انزایمټیک اکټیویټیز او میټرکس موږ سره په مایټوکانډریا کې دي نو چې کوم انزایمټیک اکټیویټیز کیږي هغه به ضرور په مایټوکانډریا کې کیږي. موست اف انزایمټیک اکټیویټیز are carried out by mitochondria. صحیح شو. زیات تر چې څومره انزایمټیک اکټیویټیز کیږي دا موږ سره چرته کیږي په مایټوکانډریا کې کیږي. بل تھرد فنکشن د دې څه دی؟ مایټوکانډریا play role in cellular respiration. په سیلولر ریسپایریشن کې مایټوکانډریا زیات فنکشن کوي. صحیح شو. مایټوکانډریا په سیلولر ریسپایریشن کې زیات رول ادا کوي. بل موږ سره د مایټوکانډریا فنکشن چې کوم دی کنه دا ډیر امپورټنت دی ځکه کریب سایکل چې کوم پروسس دی او الکترون ترانسپورت چین چې کوم پروسس دی دا موږ سره ډیر زیات امپورټنت دی د باډي لپاره. نو په دې کې موږ سره انرژي نغه کیږي، انرژي پرووایډ کیږي باډي ته.
کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې کوم پروسس دی دا موږ سره په مایټوکانډریا کې کیږي. کریبس سایکل and electron transport chain etc occur in mitochondria. صحیح شو. دا موږ سره په کوم ځای کې کیږي؟ دا په مایټوکانډریا کې کیږي. کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې کوم پروسس دی دا موږ سره کوم ځای کې کیږي؟ دا په مایټوکانډریا کې کیږي. اوس راځو د مایټوکانډریا ډایګرام هم سټډي کو چې په مایټوکانډریا ډایګرام کې موږ سره څه دي. فنکشن خو آسان دی. مایټوکانډریا موږ سره انرژي ریچ اټي پی مالیکول دی. د دې د وجې نه موږ سره انرژي ریلیز کوي ان د فارم اف اي ټي پی. بل موږ سره موست اف د انزایمټیک بل موږ سره په میټریکس کې مینی انزایم موجود دي. د هغې د وجې نه مینی انزایمټیک اکټیویټیز چې کوم دي هغه په مایټوکانډریا کې موږ سره کیږي. بل مایټوکانډریا چې کوم دی دا رول پلی کوي په څه شي کې؟ په سیلولر ریسپایریشن کې پلی کوي. بل کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې کوم امپورټنت سټیپس دي دا موږ سره په مایټوکانډریا کې کیږي. اوس مایټوکانډریا موږ ډایګرامیټیکلی ایکسپلین کوو. د مایټوکانډریا ډایګرام به جوړ کړو. دا موږ سره د مایټوکانډریا ډایګرام دی. صحیح. دا پیپر کې کله ډایګرام هم راشي نو دغه وجه نه موږ وایو چې بیا سټوډنټس ته څه مسله نه وي. دا موږ سره د مایټوکانډریا سټرکچر دی. موږ ویل چې په مایټوکانډریا کې څو ممبرینز دي؟ دوه ممبرینز دي. یو اوټر ممبرین دی، دې ته اوټر ممبرین وایي. دا ممبرین. یو انر ممبرین دی، دې ته انر ممبرین وایي. یو میټرکس دی، دا انر پورشن چې کوم دی ته میټرکس وایي. او یو دی کرسټي. نو دا ایریا چې کوم ده دې ته کرسټي وایي. دا انورډلی پول شوې ده. دا موږ سره دی اوټر ممبرین. څه؟ اوټر ممبرین. صحیح ده. دا موږ سره دی انر ممبرین. دا انر ممبرین. اور دا موږ سره دی کرسټي. اور دا موږ سره دی میټرکس. په دې کې موږ سره انزایمز وي، پارټرز وي، ډي ان اے وي، آر ان اے وي، رایبوسوم وي، پروټین سنتھسس چې کوي دا شیان موږ سره په میټرکس کې موجود وي. دا موږ سره اوټر ممبرین دی. دا اوټر ممبرین موږ سره سموث دی. دا انر ممبرین دی. انر ممبرین تاسو ګورئ داسې انورډلی فولډ شوی دی. انورډلی څه شوی دی؟ فولډ شوی دی. انورډلی فولډ شوی دی. صحیح شو. دا کرسټي ده. تاسو ګورئ دا فولډډ ایریا چې کوم ده دا کرسټي ده. تاسو ګورئ دې موږ سره سرفیس ایریا سیوا کړې ده. څه کړي دي؟ سرفیس ایریا موږ سره سیوا کړې ده. صحیح ده. دا موږ سره څه دي؟ کرسټي ده. دا موږ سره انکریز کوي سرفیس ایریا. څه شی؟ سرفیس ایریا. او دا فولډ ایریا چې کوم ده فولډډ ایریا دې ته موږ سره کرسټي وایي. میټرکس چې کوم دی دا موږ سره ډینس پورشن دی. څه دی؟ ډینس پورشن دی. ډینس پورشن. په دې کې موږ سره موجود وي ډي ان اے وي، آر ان اے وي، رایبوسوم وي. دا شیونه موږ سره په میټرکس کې موجود وي. نو مایټوکانډریا موږ سره څه دی؟ یو اوټر ممبرین دی، یو انر ممبرین دی، یو کرسټي دی، یو میټرکس دی. دا شیونه موږ سره په مایټوکانډریا کې موجود وي او دا خپل فنکشن په مایټوکانډریا کې ادا کوي. نن زموږ سره ټاپک وو مایټوکانډریا، هغه موږ ایکسپلین کو. بیا هم که چاته پکې څه ډاوټ وي، څه کوېسچن وي، نو هغه په کمنټ سیکشن کې خپل کوېسچن کولی شي. ان شاء الله چې هر قسم کوېسچن وي د هغې انسر به تاسو ته ملاویږي.